بسم الله الرحمن الرحیم. د کاروبار د کامیابی لپاره یو آسانه وظیفه. جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنہ په سفر باندې بار بار تلو. د یو تاجرو کاروباري شخصیت وو. د پیغمبر علیه السلام ته راغلو، ورته وویل دا حال دی چې مال می نه ډیریږي، 1 روپۍ نه 2 کیږي نه، حال می هم خراب دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل زه تا ته داسې لار در وښیم چې یو خو الله ستا رنګ در ښایسته کړي، او دویم دا دی چې الله به دې مال و دولت ډیر کړي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل درته وښیم دغه عمل. ده ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرور راته وښیه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ته داسې کوه. دا حدیث قرطبي را نقل کړی دی چې ته کله په سفر باندې ځې، په تجارت پسې، په کاروبار پسې ځې، چې کله روانېږي اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه، بیا بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، د هغې نه وروسته قل یا ایها الکافرون دغه صورت ووایه، بیا بسم الله ووایه، بسم الله الرحمن الرحیم دا ووایه، بیا سورة النصر ووایه، اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت ووایه، بیا بسم الله ووایه، داغه نه وروسته سورة الاخلاص قل هو الله احد دا صورت ووایه، درمیان کې سورة اللهب پرېږده، بیا بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، بیا داغه نه وروسته قل اعوذ برب الفلق ووایه دا صورت ووایه، بیا بسم الله ووایه، بیا قل اعوذ برب الناس سورة الناس صورت ووایه، په آخر کې بیا بسم الله ووایه او روان شه. جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما د په الله قسم وي، زما په ملګرو کې د ټولو بد حالات په هر لحاظ سره زما وو. اوس مې په الله قسم وي په ټولو مرګرو کې زه الله ډیر ښایسته کړم، او په الله دې مې قسم وي زما د سفر 1 روپۍ 2 کېدی نه شو. اوس الله رب العزت ما ته اوس دومره مال راکړی چې زه شکر ادا کولی نشم. कारोबार की कामयाबी के लिए एक आसान और बेहतरीन मुजरब वजीफा. जुबैर बिन मुतइम रजी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पर बार बार जा रहे थे, क्योंकि ये एक ताजिर और कारोबारी शख्सियत था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि मेरा 1 रुपये 2 नहीं होते, यानी माल ज़्यादा नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, और हालात भी मेरा ख़राब है, ज़ाहिर हालात भी ख़राब है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा न बताऊं कि आपका हालत भी सही होगा, ज़ाहिर हालत, यानी आप खूबसूरत भी होगे और माल व दौलत भी बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, इसमें बरकत आएगा. उसने कहा ज़रूर बताओ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह करो. कुर्तुबी ने इस हदीस को नकल किया है. जब तुम सफ़र पर तिजारत वगैरह पर निकलते हो तो सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो. उसके बाद सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून ये सूरत पूरा पढ़ो. उसके फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
پھر اس کے بعد سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد سورۃ الحب درمیان میں چھوڑ کر پھر بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق سورت پڑھو، اس کے بعد پھر بسم اللہ، پھر آخری سورت قل اعوذ برب الناس، یہ سورت پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہو جاؤ، آخر میں بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہو جاؤ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میرے ساتھیوں میں سب سے بد حالات میرا تھا، یعنی ظاہری شکل صورت بھی خراب تھا، اب سے بہترین حالات میرے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت میں ہو، یعنی ظاہری حالات صحیح ہوا، اور اللہ کے قسم ایک سے دو نہیں ہوتے تھے، ہمارے آمدنی بڑھتے نہیں تھے، اب اللہ نے اتنا مال دیا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ ان اعمال کی برکت سے ہماری ظاہری اور باطنی دونوں اللہ بہتر کرتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا